په پاکستان کې د ګرانې جاج غستون کې د شمیرنې ادارې په روانه هفته کې ویلي چې په تیر یو کال کې امروزه جون استعمالیدونکو خوراکي او بنیادی ضرورتونو شیانو کې 8.2% زیاتوالی راغلی دی او دغه رنګ په تیر یو هفته کې د 10 خوراکي توکو په بیو کې 2.1% اضافه شوې ده چې زیاتره پکې خوراکي توکي دي خو د خوراکي توکو په بیو کې د زیاتوالی علت د تیلو په بیو کې چتوالی ګڼل کیږي عزیز الله د مردان د سبزی منډه اړتي دي په دې قلوي که یو شی په 10 روپیو ناغه باندې خرچه او 10 روپۍ راځي ناغه که په 500 په سالوي خرڅيږي د زمیدار او د مزدور په کې مزدوري پاتې کی کاغه 10 روپۍ خرڅيږي د 150 شی ناغه د دې الټه تاوان شو 10 روپۍ د تیلو د وجه لکه ار یو شی ته نقصان د تیلو د وجه ورسېدو د ګرانۍ او اوس چې اغي 16 روپۍ داغي د یو گاډي سبزی کوي نو د 16 روپونو اغي چې کم دي پریاد کې چې تاوان او زمون خلک هم پکې پریاد کوي دا کم چې خورون کې دي اغي د ټول نزيات پریاد داغي دي لکه ار یو شی بو چې کم دي نو لکه اخیری دي عوام لرالو د پاکستان د خزاني وزارت لخوا د چهارشنبه پروز په جاری شوی اعلامیه کې د پېټرول د 1 لیټر په بیه کې 2 روپۍ 2 پیسې او د ډیزل په بیه کې 19 روپۍ 0 پیسې زیاتوالی اعلان کړی شوی وو چې دا وخت 1 لیټر پېټرول په 202 روپۍ او ډیزل 230 روپۍ ته رسیدلی دي خو د سبزی روزګاریان وایي چې د تیلو په بیو کې د زیاتوالي لامل د سبزیانو بیې لوړې شوي ځکه چې په کرایه کې زیاتوالی راغلی دی وقار باچا د مردان د سبزی منډۍ صدر دی په دې اقلا صدارنګ خبرې کوي دا وی حساب قدرې جوسه خبره ده چې څنګه قیمتونه ارزان شوي دي د قشنته بار خرڅم کم شوي دي چې بار خرڅ کم شوي دا خو منډۍ ده دغه خو چې کوشش نن خرڅ شي سبا بیا خرابيږي خامخا دا غیر روټونه چې نن یوي سبا نورم کمی او ټول زوره روستو بي پاریو زمیدار لزي په پاکستان کې اقتصاد پوهان د ګرانې تر ټولو لوی علت د ډالر په بیه کې زیاتوالی ګڼي او وايي چې وړاندې به په کمو روپو کې د بهر نه سامانونه راتلل نو اوس ورته د روپۍ قدر کم شوی دی نو هغه دلته ګران پریوزي او د هغې اغیز د عام ولس په معیاري ژوند کیږي عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400